لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کے حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کے حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین کرام، دا اللہ رب العزت ټول اعمال د انسان د ہدایت د کامیابی د پاره راغلی دي. د مسلمان دا عقیده ده چې د الله رب کائنات او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې دا زمونږ د پاره د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. کله دغه طریقو حکمت، علت او وجہ زمون په سمجھ کی راضی او کنه راضی. یو عمل دے مونږ ته داغي حکمت معلوم نه دی چې دا څه د وجې نه فرض دی. یو عمل مونږ ته معلوم نه دی چې دا ولی سنت طریقه ګرځېدلې ده. یو عمل وجہ مونږ ته معلومه نه ده چې دا ولی واجب شوی دی. د مسلمان دې سره سروکار نشتا. دا علمی مسلې دي، لوی لوی علماء کرام دې پسې ګرځي. محققین او مدققین دا د اغوی کارونه دي. یو عام مسلمان به حیثیت مسلمان د رب کائنات د قانون تابعداری وکړي. لکه یو انسان په یو ملک اوسېږي او هغه ته د هغه ملک د قانون وجه او علت او حکمت معلوم نه وي، بیا هم دا انسان دغه قانون پاسداری کوي. او کاغت حکمت او علت وجہ معلومی بے بیم پاسداری گئی منی بے. چرته یو انسان دا سی ویلی شي چې یوزی کی مثلا ټریفک پولیس یو سړی ادری او غله پرچه ورکی او دا سړی او دا ډرایور یا دا کیلنډر دی پولیس ته وی چې شابه سي ماته بد دی قانون حکمت او علت او وجه او حکمتونه او فائدې او نقصانات بیانې. اب ورته ته لیوانه
کستا پزړه کې او په دل او دماغ کې حکمت او علت راځي او کنه راځي د قانون خلاف ورزي د کړي د پرچا ورکا او که یو انسان داغه علت نه واقف هم وي بیا هم پرچا پاغه باندې راځي خلاف ورزي کړي دا که یو قانوندان او یو وزیر او یو د ټریفیک پولیس هغه د هغه حکم خلاف ورزیو کې هغه هم پرچا اخلي او دا شان عزتمندو کې یو غریب ډریور دی خو هغه قانون خلاف کارو کو نو بیا هم هغه ته د دې سزا او نقصان ملایويږي دا داسې نشي ویلی چې ما ته د دې قانون پته نه وه یا وی چې د قانون خو ما ته پته وه خو یار د دې څه فایده ده تاسو عجیبه قانون جوړ کړی دی هغه به ورته عجیبه دی او که غیر عجیبه دی خو پرچه ورکه او نقصان به پوره کې خو عزتمندو عجیبه خبره دا ده چې کله د اسلام خبره راشي کله د دین خبره راشي کله د مونز خبره راشي کله د قربانی خبره راشي کله د دین د یو عمل خبره راشي ادنا مسلمان چې د قرآن په ترجمه هم نه پوهېږي د مونز په ترجمه هم نه پوهېږي بلکې دا به ووایم چې کله مونز هم نه دی کړی یا یو مونز بل مونز یې کړی دی او د دې باوجود په اسلامی احکاماتو با دوی اعتراضات کوي او په دې کې به حکمتونو علتونو او دې شیزونو پسې ګرځي او شابه سي ماته د دې دلیل وایا الکه ته په دلیل پوهېږي دلیل بستا د ذهن نگرانی نو بیا بستا ذهن ورته نه رسي بیا به چې کوم دی دا څنګه دین دی نو د دې وجې نه عزتمندو هر سړی دا مطالبه نشي کولی لکه څرنګه چې یو ډاکټر تا ته یو دوايي ولیکي او تا ته وایي دا ستا د بدن دپاره صحیح ده ته د هغه ډاکټر نه دا تپوس کولی شي چې جی د دې دوايي فارموله ما ته وښایه او دا فارموله ولې د دې په دې فلانۍ بیماره کې کار کوي او دې سره د فلانۍ دوايي ولې لیکلې ده زه خو بیمار د ګردې ما تاسو سره د معدې دوايي لیکلې ده ما ته د دې بیل حکمت وښایه د دې راته بیل علت وښایه او دام راته وښایه ته درې ټیمه به خوري دا درې ټیمه پکې ولې ضروري ده او که دوه ټیمه زه دا وخورم نو څه چل به وشي او دا راته ووایه تا یو ګولۍ لیکلې ده نو که زه دوه ګولۍ وخورم نو زر به ټیک شمه که نه که نه به ټیک کېږم یا مثلا زه د یو ګولۍ په ځای به نیمه خورم ابوی ته خو لوی قمقلې پیله د دماغو علاج وکړه تا چې مال دا فیس راکو ام د دې دپاره دې راکو 2000-3000 روپۍ تا مال فیس راکو ام د دې دپاره دې راکو چې ته زمانه تپوس وکړي چې د دې فلانۍ بیمارۍ دپاره کومه دوايي ده او دا به څو ټیمه خوري او د روټۍ نه به مخکې خوري او که وروسته به خوري ظالمه 2000 روپۍ دې راکړي هم د دې دپاره دي نو دې وجې نه د دې تپوسونه مه کوه بس دا څنګه چې درته ما ولیکل همدقه شانې خوره الله به دې ټیک کړي او که داسې نه خوري نو ته به په دې باندې نه ټیک کېږې دقه رنګ عزتمندو علم هم یو فن دی دین هم یو فن دی د دې ماهرین دي د قرآن او د حدیثو هم خپل ماهرین دي چې کله تا ته یو ماهر وایي چې دا حکم فرض دی نو د ولې خبره عامي نشي کولی چې دا ولې فرض دی موږ ورته یو آیات ووایو وایي د دې آیات نه څنګه فرض معلومیږي نو دا خو یو لویه قیصه ده که نو د دې وجې نه بیا به ته 10 کاله 8 کاله علم کې نو چې کله تا ته بیا هغه علمي انداز کې خبر وکړي ته به پوهېږي څرنګه چې په ډاکټر باندې ته اعتراض نشي کولی وکیل باندې اعتراض نشي کولی او دا شان په قانوندان باندې ته اعتراض نشي کولی دقه رنګې یو علم دین ماهر عالم یو مجتهد یو مفتی چې هغه ستا په ذهن کې تکړه دی نو د هغې نه د حکمتونو د علتونو تپوسونه کول د امید لپاره نقصان دی نو د دې وجې نه عزتمندو اسلامي احکامات بس منئ چې په کوم عالم باندې ستاسو وي مونږ خو عموما تاسو ته معلومه ده زما د انداز نه موږ اختلافي مسله ډېر زیات اعتدال سره بیانو کوشش کوو چې زمونږ مسله د ټولو مذهبونو والا دپاره یا زمونږ چې کوم مسلکونه دي ټولو والا هغه پکې بیان کړو چې هغوی پې عمل وکړی شي نو بہرحال عزتمندو قرآن پاک آیات میں درتا بیان کو انا اعطیناک الکوثر اللہ نبی علیہ السلام توئی اے زما پیغمبرہ
ما تعالی ډیر زیات خیرونه درکړي دي، ډیر برکتونه او نعمتونه می درکړي دي. یا د حوض کوثر وبستا په لاس ورکول می تا عطا کړي دي. د دې شل 50 معنی دي د کوثر. او ما تعالی صحابه کرام حضرت عمر او دغه رنګي حضرت ابوبکر او حضرت علی او حضرت عثمان غوندې بهترین خلق درکړي. دا یو ترجمه ده. کوثر ویل کېږي خیر کثیر تا. نو نبی علیہ السلام ته چې څومره خیرونه ملاو شوي دي هغه ټول په دې کې راځي. اے زما پیغمبره ما تا سره ډېر د خیرونو والا معامله کړې ده او ما تعالی دومره نعمتونه او برکتونه او خیرونه درکړي دي چې داسې ما نورو پیغمبرانو له نه دي ورکړي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله وی ما پیغمبرانو کې بعضو له ډېر فضیلتونه ورکړي په بعضو باندې. منهم من کلم الله، بعضو سره ما خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما، موسی سره مې پکې خبرې کړي. واتینا داود زبورا، ګوره داود علیہ السلام نه مې پکې زبور ورکړی دی. بهرحال عزتمندو، نو الله رب العزت وی ما تعالی ډیر خیرونه درکړي. نو زما پیغمبره چې ما تعالی خیرونه درکړو نو تعالی څه پکار دي؟ وی تعالی 2 کارونه پکار دي. او هر انسان لا چې په چا باندې الله نعمتونه کړي، دا صورت من اکثر وایو خو موږ چېرته سوچ ورته نه دی کړی چې انا اعطیناک الکوثر کې څه دي. دا هر مخاطب تم کې دی شي اے زما مخاطبه بنده ما تعالی ډیر خیرونه درکړي دي. نو هر چاله الله ځان ځان له خیرونه او برکتونه او نعمتونه ورکړي دي. نو تعالی څه پکار دي؟ فصل لربک. نو یو مونز خامخا کوه، مونز مه پرېږده. که زما د نعمتونو شکریا ادا کې نو فصل لربک، نو مونز خامخا کوه. وانحر، او بیا د الله د پاره قربانی کوه. په دې صورت کې الله رب العزت د شکرانې په طور کې 2 څیزونه بیان کړي. که زما شکرانه ادا کوئ نو تاسو د پاره یو مونز کوئ، دویمه قربانی کوئ. قربانی دومره اهم عبادت دی چې الله رب العزت د مونز غوندې عبادت سره پیوست راوستی دی. قربانی کوه. بیا الله رب العزت وی چې یو خو زما اډر دی، وی زما بنده چې زما اډر دی پوره کړو نو زه به تعالی انعام څه در کوم. انا شانئک هو الابتر. اے زما بنده یاد ساته ستا چې هر قسم دشمن دی زه به هغه تبا وبا او برباد کما. ستا دشمن به چې کوم دی بې برکت ای، هغه کې به هیڅ خیر نه. نو دا عزتمندو دی کې اشاره دی خبرې ته شوه چې کوم انسان دا غواړي چې زما دشمن زما خلاف کامیاب نشي نو 2 کارونه دی کوي. فصل لربک وانحر، یو دی مونز پابندۍ سره کوي، دویم دی قربانی د الله د پاره کوي. قربانی کی واجب قربانی مرازی د اختر، قربانی کی نفلی قربانی مرازی، او دغه رنګ چې کوم دی د حج قربانی مرازی، او هر قسمه قربانی انسان کوي. نو دا بهترین عملونه دي. دا د دې صورت مختصر خلاصه شو. ام دې حواله سره عزتمندو به موږ تاسو ته د مونز او د قربانی مسائل شروع کړیو. دا صورت به شروع کې موږ ویل خلک بیرانو چې انا اعطیناک الکوثر بیان کې ولې وای، نو دې کې د مونز او د قربانی حکم بیان شوی دی. نو دې سلسله کې عزتمندو د مونز مسائل درته سلسله وار شروع شوی. ترتیب سره درته یو عمل مختصر بیانی. د دې لپاره قیمتي بیان هم هغه وي چې انسان دغه بیان نه پاسیږي چې کم از کم یو مسئله زده کړي. د قصو بیانونه موږ او تاسو ډیر واوریدل، او د قصو بیانونو بیانونکي هم ډیر خلک شته. عوام هم د موسی علیه السلام قصه بیانولی شي. یو امی سړی چې د یوسف علیه السلام قصه صحیح مفسر نه اوریدلی وي هغه هم بیانولی شي. قصه کې شوق ډیری، محبت ډیری، هر چاته یادېږي. خو مسائل ګران کار دی. مسائل به د علماو نه زده کې. نو چې د عالم نه انسان یو مسله واوري نو زړه تسلی او اطمینان وکړي چې زما مون صحیح روان دی، زما قربانی صحیح روانه ده، زما روزه حج صحیح روان دی. نو دی وجې نه عزتمندو موږ قصې کمې بیانو. ګینې زه چې قصه بیان کړم ډېر خلک یې اوري او هغه ډېر خوند کوي. خو عزتمندو موږ د خوند نه زیات علم ته توجه زیاته ورکوو چې تاسو ته د خوند نه زیات فایده ډېره میلاو شي. خوند هم فایده ده، جایز هم دی چې انسان قصه بیان کړي، ځکه قرآن پاک هم قصې بیان کړي دي، خو قرآن پاک احکامات زیات بیان کړي او دا قسم د احکاماتو د پوره کولو لپاره بیان کړي.
چې ګوره زما احکامات پوره کوي، لکه موسی علیه السلام چې کړي د هغې امت کې چې خو خلکو کړي، ابراهیم علیه السلام چې زما احکامات منلی دي او د هغه امتیانو چې زما منلی، نو دا قصې چې کوم دی هم د دې دپاره بیان کړي چې امت په احکاماتو او په قانون باندې راشي. نو دې وجې نه عزتمندو ګوره د موسی علیه السلام قصه ټولو له ورځي، د مونځ فرایض ته ورځي، د یوسف علیه السلام یاره ډېره خوندوره قصه ده که نه، او ناشنا مسایل دي پکې، بلکل شته پکې، خو په مونځ کې څه ناشنا مسایل دي یاره دې کې خو به درته پاتې راشم جي، او به دا خو د مولیانو کار دی نه. مونځ څنګه چې مولا فرض مونځ کوي، مقتدیم فرض مونځ کوي، او دا اکثر خلکو نه مونځ پاتې کېږي، نو به چې ځان له مونځ کې بیا په خپله امام هم او په خپله مقتدي بیا به څه کې، مونځ خو اوس در په غاړه دی او مونځ فرض دی. نو دې وجې نه عزتمندو په دې ورځو کې موږ تاسو ته د مونځ مسایل بیانو، او ما تاسو ته ویل ډېر خلک داسې دي، دا د دې دپاره نه وایو چې د هغوی توهین کوو، نه د دې دپاره وایو چې عبرت دپاره. ډېر کسان داسې دي د مونځ تش او ډک رکعتونه نه پېژني. ما ته ډېرو کسانو ویلي وي دا بیان کا، انشاءالله دا هم بیانو، خو هېڅ شرم نشته دی. یو انسان ټول عمر مونځ غلط کړی دی، 80 کال یې مونځ غلط کړی دی، او په 80م کال چې کوم دی دته دا فکر ولګېدو چې زه دا خپل مونځ صحیح کوم، نو الله رب العزت دله د دې تېر شوي مونځونو هم صحیح ثواب ورکوي چې توبه وباسي او استغفار وکړي او نوې اراده سره ولولې سره رامخکې شي. الله رب العزت په توبې سره بعضې ګناهونه دي هغه عزتمندو په نیکیانو سره بدل کوي. الله رحیم او کریم ذات چې کله دیر آیت درست آیت وی په قلاره رالی ناوخته رالی، خو زه ځان دې راورسوه سمځي ته وی، نو انسان دې دیر سره راشي، تاخیر سره دې راشي، په قلاره دې راشي، خو ځان دې ځای ته او منزل مقصود ته ورسوي. نو د مونځ حوالې سره ته 4 مسلې بیان شوې وي چې کله انسان په مونځ باندې ودرېږي، اول تکبیر تحریمه کوي، الله اکبر، دا فرض دی، دینه بغیر مونځ کې انسان نشي شاملې دی. دویم نمبر عزتمندو بیا چې کله تکبیر تحریمه وي سبحانک اللهم وي، دا سنت طریقه ده، که دې وویل ډېر بهتر د سنت طریقې. که چا نه غلطۍ سره پاتې شو خیر دی، سجده سهوه د باندې نشته، مونځ دې وشو. بیا ورپسې عزتمندو چې کله انسان ځان له مونځ کوي او یا امام وي یا ښځه ده، نو بیا به اعوذ بالله و بسم الله م وایي، مقتدي به اعوذ بالله و بسم الله نه وایي. ګوره مختصر مسایل. بیا چې انسان اعوذ بالله و بسم الله وایي، نو بیا د سورة فاتحې مقام راځي. نو تېر شوي جمعه مې درته د هغې مسلې بیان کړې چې سورة فاتحه ویل واجب دي، که چا نه پاتې شوه په مونځ کې نو سجده سهوه به کوي. نو دا مسلې درته بیان شوې. اوس د دې نه بعد چې کله انسان ولدوالینه پورې سورة فاتحه ووایي، نو بیا انسان سورت وایي، قل هو وایي، څوک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایي، څوک تبارک الذی وایي، څوک سوره رحمان وایي، چې چا له کوم سورت هم ورځي. قرآن کې الله وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یا زما بنده چې قرآن کې درته کوم ځای اساني اقه ځای وایه. دې کې الله تعالی اختیار درکړی چې کوم سورت وایي او کوم سورت سره دې مینه ده. کوشش کول پکار دي، ډېر سورتونه زده کول پکار دي، او ځای په ځای باندې قرآن ویل پکاري، کله یو ځای کله بل ځای په ترتیب سره. نو عزتمندو د سورت نه مخکې به آیا بسم الله اعوذ بالله وایي که نه؟ اعوذ بالله بیا ویل نشته دی، بس دلته صرف بسم الله ویلی شي، او هغه هم صرف مستحب ده. یعنی که چا وویله هم صحیح ده، که چا ونه ویله ډایرکټ صورت شروع کو هم صحیح ده. وللضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، داسې دی. یا وللضالین قل هو الله احد، ډایرکټ شروع کو. دا دواړه طریقې صحیح. اعوذ بالله دلته نشته، بسم الله که چا وویله ثواب ورته میلاویږي، ویل پکار دي، دا عادت ګرځول پکار دي. بعض عالمان وایي چې کله ته صورت وې، پوره صورت وې، لکه انا اعطیناک صورت وې، سوره فلق، سوره ناس وې، نو بس به بسم الله ووایه. او که چېرته د قرآن منځ نه کوم آیات وې، نو که به بسم الله ضرورت هم نشته، صورت دپاره بسم الله وایه، پوره صورت چې وې.
بیا د دې نه پس انسان صورت وایي. نو یو صورت ویل دي د قرآن پاک تلاوت کول دي او یو صورت ملاوول دي، دې کې لږ فرق دی. سورت فاتحه هم د قرآن صورت دی او قل هم د قرآن پاک صورت دی. په دې کې یو ویل فرض دي. د قرآن پاک یو آیات کم از کم د سبحانک اللهم بعد ویل فرض دي. یو آیات کم از کم چې هغه د شپږو حروف برابر وي، د دې نه کم نه او کم از کم د دوو ټکو نه جوړ شوی. لکه لم یلد، یو لم دی یو یلد دی، دا شپږ ټکي دي. یو ټکی په دې کې محذوف دی، تقدیری دی، او یو ټکی نه لکه مدهامتان، دا هم د قرآن پاک آیات دی خو یو ټکی دی، یو لفظ دی. نو پورا د شپږو حروف برابر به کم از کم یو آیات کریمه ویل فرض دی. او دا شان عزتمندو یو غټ آیات ویل یا درې واړه آیاتونه ویل یا یو داسې وړوکې صورت ویل چې هغه د وړو درې آیاتونو برابري، لکه قل هو صورت، انا اعطینا صورت. دا په مونځ کې عزتمندو د صورت فاتحې نه بعد ویل واجب دي. نو یو آیات کم از کم ویل فرض دي او درې آیاتونه واړه یا یو آیات غټ یا د دریو آیاتونو برابر یو غټ آیات ویل یا نیم آیات ویل. بعض وخت نیم آیاتی خو د قرآن پاک د وړو کی صورت نه زیاتی. مثلا آیت الکرسی دا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دا دومره آیت الکرسی چې کوم ده د قرآن پاک د وړو درې آیاتونو نه پکې حروف زیات دي. نو یو آیات کریمه فرض ده چې کم از کم شپږ حروف پکې وي او دوه الفاظ پکې وي. او واجب مقدار چې کم دی دومره صورت ویل پکار دی چې 28 یا 30 حروف پاغه کی وي. نو د قرآن پاک درې واړه آیاتونه چې کم دي هغه عزتمندو دا آیاتونه دي ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. دا د قرآن پاک درې آیاتونه دي او د دې حروف چې او شماري نو دا 30 حروف دي. نو کم از کم په مونځ کې دومره صورت ویل پکار دي واجب مقدار سره چې پاغي کې 30 حروف راشي او په دې کې لس کلمې دي، الفاظ یې لس دي او حروف پکې 30 دي. حروف الف با تا سا دي ته حروف وي. نو بهرحال عزتمندو آسانه د عوامو لپاره مسله ده کم از کم وړو کې صورت پکې ویل پکار دي. ان اعطینا او د قل هو صورت پکې ویل پکار دي. دا الحمد و نبات. نو دا استا واجب مقدار پوره شي. او چې کم انسان مثلا سورت فاتحه خو ویلا خو سورت فاتحه نه بعدی سورت اون ویلو نو ددنه واجب پاتې شو. او تاسو ته یاد وي چې د کم انسان نه واجب په مونږ کې پاتې شي نو دا انسان به سجده سهو کوي. نو چې کم انسان سورت فاتحه خو ویلا خو غلط شو او ډایرک رکوع ته لاړو او ټول مونږ یو کړو او آخری رکعت کې ورته آیات شو یا دویم دریم رکعت کې ورته آیات شو چې لکه ما خو سورت فاتحه نه پس سورت اون ویلو او د فرض پړومبنو رکعاتونو کې خو به سورت وې چې ځان لمونځ کې یا امامي او د قرنګي د سنت او د نوافل او د واجب په هر رکعت کې به سورت وې او دا درنه پاتې شو نو په آخری رکعت کې بالکل ځان م پریشان کوا د عبده و رسوله پورې چې کله التحیات ویل یو طرف ته سلام وګرځوا او دو سجدیو کدی ته سجده سهو وای او بس بیا د سر نه التحیات بیا وایا بس مونږ دی الله رب العزت تعالی د صحیح مون ثواب درکو او تا نه چې کوم نقصان شوی هغه ته په مونږ کې پورا کو دی طریقې سره. یا مثلا دویم صورت داسره یو انسان مون شروع کو ولا اله غیر پوری ویلو سورت فاتحه ته پاتې شو او ډایرک قل هو ته ټوپ کړل قل هو سورت ویل. زمونږ استاد خو عزتمندو د غمونو نډک دماغونه دي په وړو وړو خبره باندې غوسه راځو کور نه چې را روان یو خاندو خو بس په لاره باندې یو سړی راته څه خبره وکړه دماغم خراب شو بس بیا جمعات ته چې راتلم ټیکو په صف کې یو سړی داسې شکم دی بکواس یا څه خبره وکړه بیا سړی له غوسه ورشي بیا ته انسان نمونځ ګډوډ شي. نو د دې وجې نه د مونځ مسائل یادول پکار. یو انسان د مونځ کې پریشان ولاړ دی غلطی تی وشو د ولا اله غیر نه ډایرک قل هو ته ټوپ کړل سورته فاتحه ته پاتې شو
نو دی انسان لم پکار دادی چې اخره کې بیا سجده سهو کی. ځکه مونږ کې سورۃ فاتحه ویل واجب دي او سورۃ ویل مو سره واجب دي، خو که په دې دوانو کې انسان یو ویلو نو فرض مقدار کم از کم پورا کړی دی، واجب ته صرف پاتې شو. که سورۃ کې یو آیات ویلو، که سورۃ فاتحه کې یو آیات ویلو، نو فرض مقدار کم از کم پورا کړی دی. نو مونږ یې صحیح دی، خو سورۃ فاتحه یا سورۃ ته پاتې دی، واجب مقدار ته پاتې دی، نو د هغې دپاره به دا سجده سهو کوي. دا یاد لري عزتمندو، فرض عمل دی ته وایي چې فرض عمل د انسان نه مکمل په مونځ کې پاتې شي نو د ده مونځ نه ادا کېږي. صحیح ده. او واجب عمل دی ته ویلی کېږي چې انسان نه پاتې شي نو سجده سهوې سره برابرېږي، او یا چې د پاتې شي نو هغه مونځ یې ناقص ادا شوی، کم ناقص ادا شوی، نو بیا به سجده سهو کوي. او که سجده سهو هم ته پاتې شوې ده نو بیا که وخت باقي وي نو دغه مونځ به دوباره کوي. مثلا یو سړي نه سورۃ فاتحه یا سورت پاتې شو، مونځ کې سجده سهو هم ونه کړله، وروسته چې په جومات کې ناستو ذکر یې کو رایات شوی، یا لکه سړیه دا دې څه کړي تا نه خو سورۃ فاتحه یا سورت پاتې شوی دی او سجده سهو هم دې ونه کړله، نو چې وخت باقي وي نو په دې دوران کې دغه مونځ دوباره کول پکار دي. او که وخت تیر شوی مثلا د ماښام نه بعد درته رایات شو چې د مازدیګر مونځ کې د سورۃ فاتحه یا سورت نه دی ویلی، نو بس اوس دوباره مونځ تا باندې نشته، توبه او استغفار وکړې. بعض عالمان وایي که د وخت نه بعد هم تا وکړله نو ښه خبره ده، خو وخت کې دنه به دا مونځ په تا باندې کول واجب دي، ضروري دي. دې ته وایي دا مونځ واجب الاعاده دی. اکثر تپوس کیږي دا واجب الاعاده څه ته وایي، یعنی اعاده دوباره کول د دې ضروري دي. دا الفاظ یادوئ، دا مسله شوی عزتمندو. دویمه مسله د قرات متعلق دا ده چې کله انسان سورت وای یا که سورت فاتحه وای نو د دې دپاره د الفاظو ادا کول ضروری دي. د الفاظو ادا کول په ژبه باندې دا ضروری دي. څه مطلب دی د دې خبرې؟ مطلب د خبرې دا د الفاظ وای دي ته چې کومه خبره ستا خارج ته راوځي، لفظ وای غورځول، نو ستا د خولې نه چې کومه خبره بار راوغورځېږي هغې ته الفاظ وای. یا کم از کم ستا د خولې شونډې او ژبه پې حرکت وکړي دې ته الفاظ وای. چې کوم انسان سورت فاتحه خو وای او قل هو یا بل سورت خو وای، خو دا ژبې له حرکت نه ورکوي، شونډې نه خوځوي. بعضې الفاظو سره شونډې خوځېږي که نه، څنګه چې موږ خبرې کوو دا شونډې زموږ خوځېږي، دا څنګه چې تلاوت کې هغه هم د عربۍ خبرې دي که نه، نو ستا شونډې خوځېږي او ستا ژبه هم خوځېږي. یو انسان چې کوم دی سورت فاتحه یا سورت وای خو شونډې پې نه خوځوي، ژبه له حرکت نه ورکوي، وایي جي زه زړه زړه کې ویمه که نه، زما زړه الله ته معلوم دی، زه زړه زړه کې ویمه. نو دا یاد لري عزتمندو د شریعت احکامات به د شریعت په طریقه باندې پوره کې، د شریعت احکامات به د شریعت په طریقه پوره کې. قرات ویلی کېږي په خوله باندې څه تلاوت کول، په زړه کې یو حافظ قرآن پروت دی، صحیح ده، او تاسو ته مونځ ته مخکې شي او مونځ کې خلې ولاړي، ته دوه رکعته تراویح وشي، ته وایې زه یار کېدای شي اوس به دا قاري صاحب په خیر دی چې ته په خیال کې به تللی، په غم کې به تللی دي، دوه رکعتو کې به وروسته قرآن ووایي، دوه رکعت یې نور هم وکړه. بیا بعضې کسان بنګه بنګه شروع کړه چې هلکه قاري صاحب دا څه کوي یار، نو به چې شپږ رکعت یې اخره کې وکړو بس بادام ګل ماما را پاڅېدو، یا قاري صاحب دا ته څه کې، ته خو په مونځ کې غلی ولاړې او زموږ تراویح او ختم دې ټول خراب کړو. مثلا هغه قاري صاحب ورته وایي چې ما زړه کې قرآن ویلو، بېغمه شئ تاسو غم مه کوئ، ما په زړه کې قرآن ویلو. ټول به ورته یا سړیه مونږ د قرآن دپاره راغوښتې چې ته قرآن وي او مونږ یې واورو، په زړه کې خو یې مونږ هم ویلی شو. تصور کوه چې بس پهله سپاره کې روان یم، دویم کې روان یم، دریم کې روان یم، بس تصور کې خو هر څه کېږي. په تصور کې سړی په 2 منټو کې اسمان ته خیږي. تصور داسې چیز دی چې په دې باندې هېڅ ګرفت نشته، او تصور هر څه پورې متعلقېږي. التصور تتعلق بكل شيء حتى بنفسه. تصور داسې شی دی چې په هر څه پورې نښلي، په خپل ځان پورې نښتی شي. نو تصوراتو کې به مونځونه نه کې، د تصوراتو او د خیالاتو دنیا نه به راوځي،
نفس الامری او د خارج زندگی تبا او حقیقی زندگی تبا روزی رو را تاسو با اکثر کسان کتری کله نا کله دا بعضی کسان ویډیوګانی جوړی کی د مونز گزارو نو که تاسو هغه ویډیوګانو کې ګوري بعضی کسان شونډم نه خوځي د دې اندازه به تاسو ته لکېږي چې کله تاسو یو د مونز گزارو ویډیو وګورئ نو بعضی کسان پکې شکم دی بالکل شونډم نه خوځي نو دا یاد لرئ قرات کول فرض دی او فرض د پاره په خوله ویلم فرض دی چې کوم انسان په خوله باندې قرآن نه وایي نو د دې انسان قرآن نه ادا کیږي نو چې قرآن ادا نشو نو مونځ کې دا فرض دی نو مونځ ادا نشو نو ټول عمر باسي دکی وي او د مونږ ثواب ورته نه ملایوي او د قیامت په ورځ به عمل نامه کې مونږ به لیکلي غلان دی به ورته زیرو لیکلي مونږ لیکلي وي مونږ راغلي مونږ کې ولاړو غلان دی 0 نمبر یې غستې نو داسې مکو خبر یو ماشوم یو ځل ډیر چالاکو اس یو لطیفه شان ده خدا د دې د پاره کو چې تاسو د مسائل ته توجه سره ناشتي او شوق سره ناشتي یو ځل ورته چې کوم دی استاد ویلو چې ثابت کرو کہ آسمان گول ہے سوال راوستو چې دا خبره ثابته کړه چې آسمان گول دی کنه دی نو دله جواب نو ورته چې آسمان ما چرته لیدلې چرته قتل او کتابي چرته قتل نو بعضی کسان وې دا وسوګر عجیب سوال راوځي آسمان ته چرته قتل الکه تا خو کتابونه ویلي دي کنه نو هغه په دې جواب کې ولیکلو وہی درخت پہ چڑھ کر دیکھو تو زمین بھی گول ہے هغه استاد ته وی چې اونې ته وخیږه ولاندې وګوره نو ځمکه ګول ده او استاد ډېر غوسه شو چې دا خو غلطه خبره وکړه نو هغه ورته په جواب کې څه ولیکل وی اینک لگا کر دیکھو تو نمبر بھی گول ہے وی چشمی ولګاو دي پرچې ته دی وګوره نو نمبر مې دله ګول درکړي دي یعنی 0 نمبر مې درکړي نو عزتمندو داسې نه چې تا پرچه ډکه کړي او ته پته مې چې ما ته به 100% نمبر ملاو شي او نمبر به دي ګولي نو مونږ کې قرات کول فرض دي او فرضو کې به دا فرض دي چې په خوله به ادا کې به د دې ادنا مقدار سره څومره به مثلا شونډه خوځي ادنا مقدار څومره دي څومره تیز به وي نو پدې کې زمون عالمانو مجتهدین لیکلي دي دوه عالمان داوي چې کم از کم دومره به خوله خوځي چې ته په دې خپل غوګونو باندې خپل आवाज واوري په خپل غوګونو باندې هغه خپل आवाज واوري چې سبحانك اللهم وهم الحمد وهم سورت وهم دومره به وي که په خپل غوګونو دی وانه اوریدل او محسوس درته نشو نو بس فرض دی ادا شوی نه دی بعض عالمان پکې گنجائش راولي چې نه په غوګونو باندې اوریدل ضروری نه دي خو چې تا ته کم از کم شونډې خوځول او د جبې خوځول پکې ضروری دي گنجائش پکې شته ځکه اوس نن سبا دي اکثر کسانو غوګونه هارنونه ډیر دي شور شغب ډیر دي د خلکو قوت سما او د غوګونو هغه اوریدل کم شي دي دویم دا په ګرمۍ کې جنریټر لګېدلی کله او پکې لګېدلی وي نو خپل आवाज انسان زر نه اوري نو لہذا که आवाज یې وانه اورېدلو خو دومره مقدار سره قرات او قل هو والحمد ویلا چې دته احساس وشو او جبه او شونډې خوځي نو فرض مقداری پورا شو او چې شونډې نه خوځي او عزتمندو جبم نه خوځي نو بس به هغه خبر ده عینک لگا کر دے کو تو نمبر بھی گول ہے بس به دې نمبر یې گول دي او 0 نمبر کې دی مونږ روان دي نو دا بل ضروری مسله وي عزتمند صورت بسوم روایي عزتمندو ما درته ویل چې فرض مقدار او واجب مقدار به کم از کم پوره کې وړو کې صورت یا یو غټ آیات یا د یو غټ آیات دومره ایسه چې د وړو 3 آیاتونو برابري چې کم از کم 10 حروف تی جوړیږي بیا ځان لمونځ کولو یو طریقه ده امام پسې بل طریقه ده تاسو بیان شوی امام لپاره دی چې غټ صورتونه په مونځ کې نه وي خصوصا هغه ټیم چې خلکو کې بیماریاں نن سبا اکثر د شوګر بیماران دي څوک د بلډ پریشر بیماران دي او دغه رنګ چې ځان لمونځ کې یا داسې مقتدیان دي چې هغوی شوق سره راځي چې به فلانی جماعت کې غټه جمع کیږي او تفصیل سره پکې صورت او طویل صورتونه ویل کیږي نو بیا امام غټ غټ صورتونه ویل شي ځکه شوقیه کسان ولاړ یا اوس مثلا تراوی دي هغه کې ټول هم دې د پاره راغلي وي چې لوی لوی صورتونه او ټولې سپاری به اور
او نه عام حالاتو کې نبی علیہ السلام وی اذا امن احدکم فلیخفف، چې کله امام شي نو بیا خفیف او سپک مونځ کوه، ځکه په دې مونځګزاري کې فإن فیهم الضعیف والمریض وذا الحاجه، په دې کې مریضي حاجتمند سړی وي نو سپک مونځ کول پکار دي. او چې ځان له مونځ کې فلیطول ما شاء، ځان له چې څومره طویل کولی شي کوی، نو امام له داسې پکار دي. نبی علیہ السلام یو ځل د سحر مونځ په وړو صورتونو باندې پړاو، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. چاته تاسو کو یا رسول الله ته خو غړ غړ صورتونه وي، او زمنګ شوق هم دی چې موږ تاسو ودرېږو سردار دو جهان چې په چا باندې قرآن نازل شوی دی هغه په خپل ژبه باندې قرآن وایي نو څومره به خوند کوي. صاحب قرآن نبی علیہ السلام ویلی و یو ضرورت را پیښ شوی، وی یو ماشوم جړل، نو ما سره فکر شو چې د ماشوم په تکلیف نشي او داغه مور یا پلار په تکلیف نشي، نو د دې وجه نه ما مونځ سپک پړاو کو. نو د ضرورت په وخت کې د بیماری یا د حاجت داسې وخت کې سپک مونځ پړاول هم سنت طریقه ده او دا هم پیغمبري طریقه ده. سفر کې روانې او تا مثلا سورۃ بقره پکې شروع کړله نو ټول نه خو ګاډی لاړو، هغه ټول تاوان یې وشو، ټیم یې ضایع شو، هغه نور خلکو سره وادي ارادي کړې وي هغه خو دې ګډ وډ کړه. نو دی وجه نه حالاتو مطابق کول پکار. یو بل آسانه مسله ورته کومه او ټولو ته غوږ کېږدئ. اکثر کسان تپوس کوي جی په کوم رکعتونو کې صورت ویل دی او په کومو کې نه دی ویل، په کوم مونځ کې صورت وایو او په کوم کې به نه وایو. با الفاظ دیگر تش رکعتونه کم دي او ډک رکعتونه کم دي، خالی رکعتونه کم دي او پر رکعتونه کم دي، صورت والا رکعتونه کم دي او غیر صورت والا کم رکعتونه دي، په کوم کې به صورت وایي او په کوم کې به نه وي. آسان طریقه درته خیم. د فرض په ړومبنو 2 رکعتونو کې صورت ویل لازمي او د فرض په نورو رکعتونو کې صورت نشته. د فرض په ړومبني 2 رکعتونو کې که 2 رکعته فرض دي 2 رکعتونو کې به وي، که 3 رکعته مونځ دی مثلا د ماښام په 2 رکعتونو کې به یو خالی پاتې شو، که 4 رکعته فرض مونځ دی د مازدیګر د غرمې نو بس په 2 رکعتونو کې به 2 خالی شو. د دین علاوه که واجب مونځ دی، که سنت مونځ دی، که سنت مؤکده او غیر مؤکده دی، که نفل مونځ دی، که تهجد مونځ دی، او که مثلا صلات توبه مونځ دی، او که بالفرض مثلا د تحیت المسجد مونځ دی او تحیت الوضو مونځ دی، یعنی چې هر مونځ دی مړه آسان په هر رکعت کې صورت وایا چې کله ځان له مونځ کې. او عموما دا مونځونه ځان له خلک کوي، نفل او واجب او سنت ځان له کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو بس په هر رکعت کې صورت شته. او که بالفرض په فرض رکعاتو کې تا اخیری رکعاتونو کې صورت ویل اس خبره نه ده تا باندې سجده سهو هم نشته، نو څه نه یریږي. یو انسان فرض 2 رکعاتونه خو ډک دي 2 رکعاتونه به تش کې، یو انسان غلط شو په هغه فرضو کې هم صورت ویلو اس خبره نشته، مونځ دې بالکل صحیح طریقې سره ادا شوی دی. څومره اسانه مسله ده، ولې ځان پریشانه کې؟ صورت ویل څه د ګناه کار ونه دی. البته عزتمندو بعض عالمان وایي چې د فرض په آخري 2 رکعتونو کې صورت نه ویل مستحب خبره ده، که زیات ثواب ګټي نو داسې بکې. نو بالکل د یری څه خبره نشته. اکثر کسانو جی دا تش رکعتونه او دا ګوره د سهار بیل مونځ دی، د غرمې بیل مونځ دی، د مازدیګر بیل رکعتونه دي او هغه 10 رکعته دي، هغه 9 رکعتونه دي. جی زه خو ډېر سخت پریشانه کېږم. اسمه پریشانه کېږم چې ټولو مونځونو کې په هر رکعتونو کې تا صورت ویلو هېڅ خبره نشته، ولې پریشانه کېږي؟ د خدای قرآن دی ویلو. خو که سنت طریقې سره کې نو د فرض په ړومبني رکعتونو کې وایه او په 3 او په 4 کې مه وایه، نور په هر مونځ کې په هر رکعت کې وایه. بعضې کسان بې دومره سادهګان عزتمندو یا وهمیان وي، موږ ته وایي نه جي موږ ته بیل بیل رکعت ووایه. نو دې کې اوس دا ډېره ساده خبره ده. لوټونو باندې ټول پوهېږو. یو سړي ته وایي ګوره د دې 2 لوټونو نه علاوه د دې 2 زرګونو لوټونو نه علاوه دا نور ټول لوټونه نه دي، دا ستا شو. ورته په خبره پوه شو، وایي بالکل پوه شوم، دوباره ویلو ضرورت نشته. په دې هر یو سړی پوهېږي لکه دا 2 لوټونو نه علاوه دا نور ټول لوټونه ستا او دا 2 ماله. پوه شوې که نه؟ اوس به 2 لوټونه بالې که دا ټول لوټونه بالې؟ وایي جي بالکل پوه شوم، 2 بنالم دا ټول نور زما دي. په یو سیکنډ کې به دې خبره پوهېږي. او چې ورته په فرضو پیلني 2 رکعتونو کې به صورت وې
او په فرض اخیرو کې به نه وي د دین علاوه په هر مونږ کې په هر رکعت کې به وي و چې ستا په خبره پوي نشوم په دې تاوان نه کیږي کنه یقینو کې 1000 روپۍ د مسلې مقرر شي کنه به هر سړی په پويږي چې یو ځل دی پوي کو او دوباره دی پوي کړو چې دا مې څه تاسو کو خجی مخکینی خبره باندې پوي شوی ومه ځکه چې به دوباره زرګونه پی راځي وینه نه چې پوي شوی مخاسمه تاسو کو خپل دین عزتمند د پیسو نه ځان ته ګران او محبوب جوړ کړي بس بیا په دې باندې پويږي او چې کله تاسو رغمي چې زما موس خرابيږي لکه څنګه چې د انسان نه د 10 روپو لوټ په نالې کې پریوزي اما شوم ته زه خیر دی راوایله دی بمبي ته وین زمړ زه خیر دی هیڅ خبره نه وی به انزومن نه ځای کول پیسې نه دي ځای کول پکار او د کلونو منځونه ځای کیږي چا سره غم نشته نو اوس درته تفصیل سره خیر دی ویم بعضی وهمیان کسان دي چې دا غوي فائدہ وي سحر 2 رکعات سنت دي 2 رکعاتونه ډک دي به ورپسې 2 رکعات فرض دي 2 رکعاتونه ډک دي د سحر په مونږ کې تش رکعات نشتا خبره ختم به د غرمې 3 رکعات سنت دي پهلا 3 رکعاتونه ډک دي به ورپسې 3 رکعات فرض دي لومبني 2 پکې ډک دي او به اخیری 2 رکعاتونه پکې خالی او تش دي بیا پکې 2 رکعات سنت دي 2 رکعاتونه ډک دي نو د غرمې په مونږ کې صرف 2 رکعات تش دي نور 8 رکعاتونه ډک دي د مازیګر 3 رکعات مونږ دي 2 رکعاتونه پکې ډک دي 2 پکې تش دي د ماخام 15 رکعات مونږ دي 3 رکعاتونه فرض دي په دې 3 رکعاتونو کې 2 رکعات ډک دي یو رکعت پکې خالی دي او سنت 2 رکعات دوانه ډک دي د ماسختن 9 رکعات مونږ دي 3 رکعات فرض کې لومبني 2 رکعاتونه ډک دي او 2 رکعاتونه پکې خالی دي به ورپسې 2 سنت دي هغه دوانه ډک دي ورپسې 3 رکعات وتر دي 3 رکعاتونه ډک دي صحیح ده ان شاء الله نو دا خبره برمانه به بار نه کوي موږ مستړي کیو کنه یو خبره مثلا موږ ته 1500 کسان ټلیفون وکي او دا خبره 1500 ځل تکوا نو د سړي وخت کیوش لګي یقینو کا او دا وهم علاج نشته وهمي سړي ته څه کوي بعضی کسو ازما وهم دي موږ ورور د دې علاج موږ سره نشته خو دې ته وګوره د دې لقمان حکیم تم د دې علاج نشته آسان علاج دا دی به د شیطان ممنه بس دغه علاج دی چې تا ته شیطان وي دومره شي وي دي چې ته د شیطان ومني بس مونږ دې ګډوډ شي ولې د شیطان مني مونږ ډېر بهترین عمل دی عزت مند د دې خیال ساتل پکار دي د دې باقی مسائل به ان شاء الله راته بل ورځ بیان کوم دویم عمل دی عزت مند د دې ورځو کې قربانی کول زمون اراده ده ان شاء الله دې ځل اجتماعي قربانی کول کم کس کې خپل کور کې قربانی نشي کوله یا یو حصہ د څوک سره شریکيږي نه موږ سره نمونه جمع کوي موږ به کوشش کوو بیا چې کسان پوره جمع شو هغه اعتبار سره به اغله حصہ ورکو په یو ساروي ریټ به درته بل جمعه به ان شاء الله بیان کوم چې د غټ ساروي څه قیمت ته د چيلي د غټ څه قیمت ته موږ لپاره سم مرا کوي تر دې که څوک سرمن علي سرمن یې مړی که څوک ځان سره پانچي وړي او دغه وړي او کمی سوټي پرتی هغه ځان سره وړي هغه دی وړي څه خبره نشته خو بعضی کسانی هغه سره کسان نه شریکيږي څوک ځان سره نه شریکي حصہ ته پاتې کیږي بل کسو سره نه وي نو دی وجنه کم کسان اجتماعي قرباني کی سالي وخه به تاسو ته درسيږي کوشش وکړو چې موږ تاسو کور ته درورسو تاسو موټر سایکل والا کسان پیدا کو چې موږ ته پوره پته ولي کې ان شاء الله تاسو کور ته به درسيږي خاصه خپل بورې کې به بندوي ستای سبوي پتول باندې په وزن باندې به یو شانی سي تقسیمي کسو کې مدرسې ته پریدي یا غریبانو د پاره پریدي هغه دی هغه ته پریدي یا کومه وخه به کې پریدي الته پریدي هغه دی هغه ته پریدي به غریبانو کې تقسیمو بهرحال دا ځان خبره کسو شرکت کوي بیا ما ته وایي د قرباني متعلق یو اهم مسله ده بعض کسان عزتمند دا تپوس کوي چې قرباني کې تاق اسی او جفس اسی جوړول څنګه دي یعنی په دوو کسبانه قرباني کول څنګه دي او په درې باندې څنګه دي په سلورو باندې قرباني کول صحیح دي کني دي او په پنځو باندې قرباني کول صحیح دي کني دي بعضی کسانو تشک او شوبه پیدا کیږي وای زه مثلا چې په دریو حصو باندې قرباني تقسیم کینو صحیح طریقې ته تقسیم شوه چې جفت تقسیمې نو یو حصہ پکې کمیږي او زیاتیږي دا بس کی دا استخبل سوچونه دي پسې مزه آسانه مسله دا ده چې یو غټ ساروي غوا غوې میخه اوخه او دغه رنګ چې کوم دي سنډا
په دې څاروو کې وایي سي جوړېدی شي. که دا انسان په یو کس باندې قرباني کوي هم صحیح ده، ووانه یې ځان له کوي هم صحیح ده. که یو انسان په دوی تقسیموي نیمه غوا زما نیمه مې د ښځې یا نیمه زما او نیمه مې د پلار یا د مور هم صحیح دي. دې کې به دې ته نه وایي چې دا خو درې نیمې حصې د یو شوې او درې نیمې حصې د بل شوې، ځکه په څاروي کې وایي سي که نه، نو چې په دوی تقسیم کې د یو درې نیمې او د بل درې نیمې شوې، یاره دا نیمه نیمه حصه پکې څنګه راله؟ دا سوچونه ورته مه کوه. او یو حصه که په دریو تقسیمې هم صحیح ده. یو حصه مطلب یو څاروی، یو حصه نه یو څاروی، غټ څاروی که په دریو کسانو حلالې هم صحیح ده، که په څلورو کسانو حلالې هم صحیح ده، که پنځو کسانو باندې حلالې هم صحیح ده، که په شپږو حصو باندې تقسیمې هم صحیح ده، که په اوو حصو باندې تقسیمې هم صحیح ده. دې کې منځ کې یو قسم یو طریقه هم داسې نشته چې پکې غلطي. اوس د انسان ذهن کې سوال راځي چې په پنځو کسانو دې تقسیم کړه، نو پنځه حصې خو پوره پوره ورسېدې، باقي پاتې دوه حصې، نو دا دوه حصې څنګه په پنځو کسانو تقسیمې؟ نو دا خو ګډې وډې کېږي. موږ یو بالکل نه ګډې وډې کېږي. دا بیل بیل حسابونه تا ته چا ویلي چې ته بیل بیل حسابونه کوه؟ خو ټول څاروی په پنځو حصو تقسیم کړه که نه ساده ګله؟ ټول څاروی په پنځو حصو تقسیمېږي که نه شوي؟ مثلا 5 کیلو بالفرض مثال 5 کیلو څاروی دی، یو کیلو دې ورسېدو. 10 کیلو څاروی دی، 2 کیلو دې ورسېدو. او 1 کیلو څاروی دی نو څو 10 کیلو دې ورسېدو، نو بالکل برابر دې ورسېدو. ځان مه پریشانه کوه، ځان نه چې کوم دی دماغ په دې څیزونو کې مه ګرځوه. په یوم کېږي، په دوم کېږي، په دریم کېږي، په څلورم کېږي، په پنځوم کېږي، په شپږم کېږي، په اووم کېږي. اصل مسله دا ده چې د یو انسان حصه د اومې حصې نه کمه نه وي. نو چې کله دا په پنځو باندې تقسیم کړي، نو دلته د سوچ خراب شي چې 5 حصې خو پوره شوې، خو دا 2 حصې چې پاتې شوې دي که خو د اومې حصو نه کمه راځي. نه، دا سوچونه مه کوه. د یو انسان حصه د اومې حصې نه کمه نه ده پکار. څه مطلب؟ یعنی یو انسان چې کم دی داسې کار وکړو چې یو څاروی په 8 حصو تقسیم کړو، نو چې په 8 حصو تقسیم کړو نو د هر انسان د اومې حصې نه کمه ورسېده که نه؟ مخکې 10 کیلو رسېدله چې 80 کیلو څاروی و، چې په 8 تقسیمېدو 10 رسېده، او چې په 8 باندې تقسیموي نو اوس یې 10 کیلو نه رسي، نو اومه حصه 10 کیلو وه او د ده حصه د 10 کیلو نه کمه شوه، لہذا د یو سړي قرباني هم صحیح نه شوه. یا بعض وخت کې داسې کارو کې یو بله طریقه کوي خلک. مثلا بظاهره خو کسان 2 کسانی، بظاهره کسان 2 کسانی قرباني په 2 حصو اخیستي، خو اخره کې راشي په سبا باندې کس وایي الکه ما چې 2 کسان شریک شوي، بادام ګل ماما وایي الکه ما د خپله حصه خپلې ښځې سره شریکه کړې وه. الکه خدای دې بیخو نه باسه، وایي چې تا به مخکې ویلی وې که نه چې دا زما حصه نیمه مې د ښځې ده، یو حصه نیمېږي نه. بس دې سره چې کوم دی د ټولو قرباني خرابه شي، ځکه دا خو کسان اته شو که نه، حصې خو دې مقرر کړي دي، خو کسان پکې څو دي لاندې؟ بادام ګل ماما سره پکې خپله ښځه هم شریکه ده، نو بس 8م کس پکې رالی، چې 8م کس پکې رالی بس حصه د 2 نه کمه شوه. لہذا چې کوم کسان مشترک قرباني کوي نو هغه د ملګري نه تپوس کوي چې وایي ته یو کس یې که 2، چې هغه وایي زه 2 کسان یم، وایي وروره بیا به 2 حصې اچې. که هغه وایي زما ښځه به څه کوي، نو یې ښځې له یې مه کوه که نه، یا چې په ښځه دې ده بیا 2 حصې وکړه که نه، یا چې په ښځه دې نه ده خیر دی حصه په خپله وکړه، غوښه ټوله ښځې له ورکړه، ورته دا ټوله ستا شوه. هېڅ خبره نه ده، ښځه دې راضي کړه ټوله ورته په جولۍ کې واچوه، دا ټوله غوښه سره د پړپوس نه او سره د لري نه، هېڅ خبره نه ده، غوښه وله ټوله ورکړه، خو حصه چې مقررې د یو کس به مقررې. دا یاد لرئ عزتمند. بس اسانه مسله شو. د 2 کسانو نه زیات مه شریکېږئ، 9 کسان 10 کسان دا قربانۍ کې چې شریک شو قرباني د ټوله لاړه خرابه شوه، بیا به دوباره قرباني کې چې د اختر ورځې وي. یو مسله دا شو عزتمند. دویمه مسله دا شوه د مړي دپاره قرباني کول څنګه دي. عزتمند قرباني در حقیقت ثوابي کار دی او یو صدقه ده، او د صدقې ثواب څنګه چې ژوندي انسان ته رسیږي نو مړي ته هم رسي. په ډېرو روایاتو کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلي چې د مړو دپاره حج وکئ، د مړو دپاره صدقه ورکئ. نبی علیہ السلام نے صحابی را ویل چې زما پلار حج نه دی کړی، وایي ته د هغه د طرف نه وکړه که نه؟ وایي چې زما مور صدقه کوله خو همداسې مړه شوه، څه چل وکړم؟ وایي سړیه ته صدقه وکړه که نه، مور ته وبخه.
نو دغه شان عزتمند قربانی یو عمل دی، یو ثوابي عمل دی، د ځان د پاره هم کولی شي او د بل د پاره هم کولی شي، د ژوندي د پاره هم کولی شي، د مړي د پاره هم کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دا عملو، نبی علیہ السلام به 2 قربانیانې کولې. بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام با 2 قربانیانې کولې، یو د ځان د پاره او یو به د ټول امت د پاره کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قربانی کوله داغه نه داغه سو امتیان مخکې مړو کنو مړو، د نبی علیہ السلام نه ډیر امتیان د نبی علیہ السلام په ژوندۍ کې مړ شوي او کنو مړ شوي، مړ شوي. نو نبی علیہ السلام ویل زما دا قربانی زما د ټول امت ته پاره ده. نو ټول امت کې ژوندۍ کسان مو او مړ کسان مو، نو نبی علیہ السلام به هم د مړو د پاره قربانی کوله او د ژوندو د پاره به هم کوله. البته بعض عالمان وایي چې خبره دادا چې کومه ته نفلي قربانی کې باغی کې ډیر خلک یادوا، تم پکې د سوای چې د ټول امت د پاره او د مور د پاره او د پلار د پاره نبی علیہ السلام ویل دا زما د امت د پاره، زما د اهل او عیال د پاره او زما د پاره، دا څه به پکې وي. نو د مړي د پاره انسان قربانی کولی شي، انسان د مور مړه ده هغه به ټول عمر ته د پاره قربانی کوله. اوس تم لږ ځان تکړه کنه ستا مور تلې ده د قربانی ثواب اورېږي. دې کې اصل کې عزتمند ثواب لېږي، قربانی خو نشي لېږلی کنه، قربانی خو څوک نه لېږي. قربانی در حقیقت امدادي زنده انسان د طرف نه ادا کیږي، دا نفل قربانی وي د دې ثواب صرف هغه ته رسي او ثواب د عمل لېږلی شي، ایصال ثواب خو کولی شي. لکه موږ صدقه وکړو خدای پاک د دې ثواب زموږ مړي ته ورسوه، داسې خلک وایي که نه ورسېږي ثواب. نو د چې د نقدو روپو رسي نو د قربانۍ هم ثواب رسي. نو د مور د پاره هم کولی شي، د نبی علیہ السلام د پاره هم کولی شي، د خور د پاره هم کولی شي او د هر چا د پاره کولی شي. پر دې مړو د پاره هم کولی شي، فلانې عالم مړ دی خدای پاک دا یو حصه مې دغه د پاره واچوله، دغې ثواب هغې ته رسي. بعض کسان پکې دا وایي چې یو قربانۍ کې نفل او واجب او دا څیزونه نشي جمع کولی. نه، ولې نشي جمع کولی؟ هم ستا څاروی دې اغوستی دی، 2 شي دې پکې فرضي وکړئ او 2 دې پکې د عقیقي وکړلې او 2 دې پکې چې کوم دې عزتمندو د مړو دپاره وکړئ، یو دې پکې هسې نفلي وکړه د بل چا دپاره، کولی شي. دې کې څه خبرې نشته. یو اهم مسله بله ده عزتمند، مشترک کورونو کې د قربانۍ کولو څه طریقه ده. جاینټ فیملی، کم خلک چې یو ځای اوسېږي، پلار او د هغه بچي یو ځای اوسېږي، مشران دي، بالغ دي، نو جاینټ فیملی کې به قربانۍ څه طریقې کار دی. مشترک او اجتماعي کورونو کې به څنګه قرباني کې، یو به کې که د هر سړي په سر به کې څه طریقې سره به کې، یا بعضې خلکو داسې ترتیب وي عزتمند هغوی ترونه هم یو ځای اوسېږي، لا په تربورولۍ کې هم نه بیل شوي او د هغوی بچي هم غټ غټي. نو دې کې عزتمندو دا یاد لرئ د قربانۍ تعلق روپو سره دی، سونی او چاندي سره دی، تجارتي مال سره دی. چې کم انسان سره خپل حصي ملکیت والا مال وي په ده باندې ځان له قرباني ضروري ده. البته دا ضروري نه ده چې په خپله دې وکړي، که د ده د طرف نه پلار کوي، مورې کوي، خورې کوي، نیکې کوي، ترې کوي، خو چې یو حصه قرباني کم از کم د ده د طرف نه وشي. په خپلو پیسو اخیستل ضروري نه ده، خو قرباني کول ضروري ده. نو لہذا چې کوم کورونو کې بعضې کورونه داسې وي هلکان پیسې راوړي پلار لی ورکوي یا نیکه لی ورکوي یا مور لی ورکوي، بس ټولې پیسې هغه ته جمع کوي. نو موږ به سوچ وکړو چې د دې روپو نه علاوه د سره نورې روپۍ شته که نه، که نورې ورسره نه وي او ټولې پیسې پلار لی ورکړي، مور لی ورکړي، بس صرف په پلار او مور باندې قرباني ده، د سره نغدي نشته، یا شته ورسره خو د 15,000 روپو نه کمې دي، بس نشته په ده باندې قرباني، خبره ختمه. ځکه ټولې پیسې د پلار لی ورکړي، مور لی ورکړي، هغه لی ورکړي، تره لی ورکړي، مشر لی ورکړي، بیا پې نشته، به دا پیسې تا نه اوس لاړې. ها که بالفرض تا سره خپل دوکان هم شته، خپلې روپۍ د سره د دې نه علاوه هم شته، نو بیا به پلار ته وایې چې پلاره ما دپاره یو قرباني وکړه. ټیک ده، پیسې ورته مه ښایې، ځکه چې پیسې ورته ښې بیا ته یې راوړه د بسري بچیه دا پیسې دې پټې کړي دي او دا د سره تا سره نور هم وې، بس چل باندې ورته ووایه وایي چې ما دپاره یو قرباني وکړه، ډېر شوق مې دی. خو قرباني څه طریقې سره وکړه. یا که بالفرض داسې کې نشي کولی، یو مدرسه کې د یو قربانۍ دپاره پیسې جمع کا او بیا غوښه کور ته یوسه، وایي جي دا وګوره نوره نرۍ غوښه مې هم دله راوړله. څه طریقه وکړه خو ځان وګوره. د دنیا دپاره موږ څومره چلونه کوو،
نو عزتمندو د قربانۍ فرض د واجب ادایګي دپاره خپل داسې طریقه جوړوئ چې پلار هم دې خفه نه شي او قرباني هم دې وشي. بعضې دومره سادهګانې ما ته بعضې کسانو ویلې وایي موږ مې پلار له قرباني کوو هغه وایي لکه په ارام کښېنه وایي ما له قرباني ونه کړي. ګورئ داسې سادهګانې د قربانۍ په ورځو کې د قربانۍ نه علاوه په یو عمل کې هم دومره ثواب نشته لکه څومره چې په قربانۍ کې دی. دا یاد لرئ. نو جاینټ فیملینو کې داسې کوئ. نو وایي چې زموږ مشر قرباني کړې ده که نه. دا یاد لرئ که مشر غټ څاروی راوستو سنډه او د ځان د طرف نه حلال کو باقاعده د ټولو نومونه پې وانغستو صرف یو قرباني وشوه. دا به وایي د قربانۍ په ټایم کې لکه راجمع شئ. دا پښتانه خلک زبردست کوي راجمع شئ پلانۍ ته آواز کا پلاني ته آواز کا راجمع شئ. ګوره خدي کې د فلانکي یو حصه ده د فلانکي پکې یو حصه ده فلانکي پکې یو حصه ده او تاسو ټول الله اکبر وایي موږ یې حلالو. دقه طریقې سره پکې مقرر کړي. که غټ څاروی باندې د نومونه وانغستو حصې دې مقرر نه کړي نو بس یو قرباني ثواب میلاو شو. دا یاد لره. نو احتیاط کوئ. لږ مسایلو د دې طریقې چل زده کوئ. بعضې کورونو کې ښځو سره سونه وي وایي چې دا خو د استعمال ده. نو دنیا کې کوم یو څیز داسې دی چې هغه د استعمال نه وي. دنیا کې یو څیز ته وښایه چې هغه د استعمال لپاره نه جوړ. کوم چیز د استعمال لپاره نه دی جوړ. شکر نو باسي تعالی الله چې کوم دی 10 تولې او 20 تولې سونه درکړې ده هغه غریب ته سوچ وکړه چې د هغې غریبۍ سره په غوږ کې یو والی هم نشته او تا ته ځان هم غریبه ښکاري. بعضې کسان وایي چې 80,000 روپۍ خو ډېرې کمې دي او تاسو یې قرباني. سوچ وکړه چې کوم سړی 10 لکه روپۍ قرضدار دی او تا سره 80,000 روپۍ دي نو ته د هغه نه څومره چنده ښیي. 80,000 روپۍ چې تا سره یي موبایل ځان لالې هر څه اسالې خو چې د قربانۍ خبر راشي ملا دې ماتئ. په بهرحال عزتمندو دی بعضې کسان یو بل ساده توب کوي. هلکه قرباني به کې وایي نه جي زه خو یې نه کوم. نو تا خو څاروی راوستی جي دا مې د پلار دپاره راوستی دی. هلکه قرباني کې نه جي نه کوم دا څاروی چې راوستی دا مې جي د مور دپاره راوستی دی زما مور دې خدای وبخي د هغه دپاره قرباني کوم. هلکه صرف یو قرباني کې بس یو چیلی حلالو نو ته به خپل څه کې وایي چې بس د مور دپاره یې کومه که نه اسم یو قرباني کولی. نه چې کم سړي باندې قرباني واجب وي هغه به د ځان د طرف نه قرباني کوي. که د پلار دپاره کې ډېره ښه ده تکړه شه ماشاءالله ډېره ښه خبره ده پلار یې وکړه مور یې وکړه د مړو دپاره یې وکړه خو خپله قرباني به ضرور کې. چې کم انسان باندې قرباني واجب وي او د پلار د طرف نه کوي ځان نه کوي دا انتهایی قمقل انسان دی. فرض او واجب قربانی نه کوي او مستحبات پسې لګېدلی دی. د دې مثال د داسې انسان دی لکه جومات ته رالی او جمع ولاړه ده او دا لګې دی وروره د 20 رکاتو د نفلو نیتې تړلی یو سړي وخوځولو لکه جمع ته نه کېږي او ته مونځ کې وایي خپل مونځ کوي لګی دی بیا وروسته هغه ته غوسئ ته خو ډېر کمه کړې 20 رکاته نفل مونځ مې شروع کړی او مونځ کې دې خراب کړم ستا ما سره څه کار دی. ته جمع ده وایي مړه امام 4 رکاته کوي ما 20 رکاته وکړل د امام نه مې هم ډېر وکړل. دا اوس ساده ګل انسان دی. هلکه چې ټول عمر نفل مونځ کې نو هم دې فرض 4 رکاتو ته نه رسي ځان له 20 رکاته ما 20 رکاته وکړو په دومره ټایم کې امام 4 رکاته وکړه هغه خواځې ټانګه ټانګه کېږي ما پکې ډېر رکاتونه وکړه. دا د قمقل سړي علامت دی. نو چې کوم سړي باندې خپله قرباني شته او د ښځې دپاره کوي او ځان دپاره یې نه کوي دا سړی هسې د ښځې نه یېرېږي ځکه داسې کوي. او نه چې ځان لی کې ښځې لی موکه پلار لی موکه مال هم پکې یو حصه وکړه بل لی موکه پردي لی هم وکړه دا څه خبره ده. خو خپله حصه به خامخا کوي. ها یو انسان باندې خپله قرباني نشته یو سړی دی غریب دی خپله قرباني نشته خو هسې شوق یې دی چې زه د پلار دپاره قرباني وکړم او ځان دپاره یې نه کوي بیا خیر دی بې خیر دی ځکه د باندې قرباني واجب نه ده. دا وایي زما پلار خوشحالېږي پلار دپاره یو چیلی هسې راولم بې خیر دی پلار دپاره یې وکړه ځان دپاره یې مه کوه خو چې تا باندې واجب وي بیا داسې کار مه کوه. یو سړی غریب دی خو زما شوق دی زما مور ډېره خوشحالېږي قربانۍ ته زما سره وس نس مې نشته دی په قرض یې رالمه خو دې مور له یو قرباني کومه بې خیر دی دا یو قرباني هم ستا د طرف نه جایز ده. پوه شوئ په فرق باندې. نو دې فرقونو باندې ځان پوهوئ عزتمندو. څه نورې مسلې دي انشاءالله وقتاً فوقتاً به درته کوو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.